چې چا د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح وکړه، چا چې د دوو مسلمانانو منځ کې روغه راوسته، چا چې د دوو مسلمانانو زړونه یو بل سره یو کړل، چا چې د دوو مسلمانانو زړونه یو بل سره وتړل، کوم مسلمانانو چې د خپل زړه نه خیره او زنګ او د دشمنۍ عداوت او لرې که ختم که او بل مسلمان رور سره روغه وکړه، نو دک خلق به ډایرک الله تعالی جنت ته بې حسابه بې کتابه بوزي. کم مسلمانان د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راولي، کم مسلمانان یو بل ماف کوي، یو بل سره روغه کوي، نو دا خو به ډایرک جنت ته ځي. خو دا بل مخ دې نه دی کتلی، کم مسلمانان چې د دوو مسلمانانو په منځ کې خفګان پیدا کوي، کم مسلمانان چې یو بل سره روغه نه کوي، کم مسلمانان چې یو بل سره اتفاق نه کوي، نو دغه خلک به بیا ډایرک جهنم ته ځي. زه به دا ووایم چې ما نه د دې فریق نه تپوس کړی دی، قسم درته د الله په دې کور کې کومه چې څه چل شوی دی، نه مې د دې فریق نه تپوس کړی دی، قسم درته د الله په دې کور کې کومه چې څه چل شوی دی. فقط د ماښام د مونځ نه پس زه لږ لیټ ځم چې زه تلم په دې لاره کې ګڼه ولاړه وه، ما تپوس وکړو د دغې ملګري نه شاکر د دې زوی نه، ما بچې دا څه چل دی؟ وی دا د هلکانو څه شور مور وکړو، دغه د اورنګ ناست دی اوس مو لیده چته، او دغه د بل ملګری فرهاد هم ناست دی، دی ته مې بای دا لوبه خوره کوي ځئ او ماسخوتن مونځ نه پس راشئ، استاد جي به یي انشاءالله د استاد جي موجودګۍ کې به روغه وکړو. زما عزتمندو په دې روغه درته یو دوه خبرې کوم، تنګېږئ ما. دا روغه چې ده د دوو مسلمانانو په منځ کې دا ډېر عظیم اجر لري. په دې باندې واقعات ډېر زیات دي، خو یو مختصره واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د خولې مبارکې درته بیانومه. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات خوشحاله و، ډېر زیات په موډ کې و، ډېر زیات چې کوم دی نو د خوشحالۍ هغه رونقې په مخ مبارک باندې عیان و چې کور ته رادن نه شو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي، وایي د الله رسوله نن ډېر زیات خوشحاله وې، او عایشې نن ډېر زیات خوشحاله یم، وغواړه چې څه غواړې چې درکم. عایشه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته هوښیاره، الله تعالی وله ډېر لوی عقل ورکړو، ډېر لوی دین وله الله تعالی ورکړو، ډېر لوی چې کوم دی نو الله تعالی وله نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت ورکړو. عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، وایي د الله رسوله زه ځم چې د خپل پلار سره صلاح وکړمه چې هغوی ما ته وایي چې څه وغواړه نو هغه به بیا وغواړم. که دا ما او تا نه تپوس شوی وی نو ما او تا به وي چې بس زما لپاره د پاکستان صدارت وغواړه، وزارت وغواړه، بادشاهي وغواړه، جیداد وغواړه، باغونه وغواړه. نه، هغې خلکو دنیا سره تعلق نو. نبی علیه الصلاة والسلام عایشې ته اجازت ورکړه او دا لاړه خپل پلار څخه. پلار ته تپوس کوي عایشې څنګه داسې بې وخته رالې؟ وی زما بابا جان نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات موډ کې دی، ډېر زیات خوشحاله دی او ډېر زیات په مخ باندې رونق عیان دی. ما ترې نه تپوس وکړو، ما ته وی چې عایشې نن ډېر زیات خوشحاله یم، وغواړه چې څه غواړې چې درکم. نو بابا جانه تعالی رالم ته ما ته ووایه چې زه د نبي علیه الصلاة والسلام نه څه وغواړم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه له الله تعالی ډېر لوی عقل ورکړو او ډېر لوی علم هم ورکړو، الله تعالی ډېره لویه پوهه هم ورکړې وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې لورې مبارک ته وایي عایشې ورشه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې ای زما خاونده، ای د الله رسوله، ته چې الله عرش ته غوښتی وې نو په عرش کې ستا د راز او نیاز کمې خبرې چې الله سره شوې وې، نو الله تعالی سره چې ستا کمې خبرې شوې وې هغه د ټولې دنیا نه پټې دي، په هغې کې یو خبره ما ته وکړه، بس دکه وغواړه. کله چې عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته راله نو نبی علیه الصلاة والسلام ته نه تپوس کوي، ها عایشې بابا جان دې څه ووی؟ وی زما بابا جان وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې ستا په عرش کې الله سره د نیاز او د راز او د نیاز کومې خبرې شوي په هغې کې یو خبره راته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عایشې هغه خو ټولې پټې خبرې دي، هغه په قیامت کې ښکاره کېږي، خو تا ته چونکې ما واده تا سره کړې ده نو تا ته یوه خبره د هغې نه کوم، یوه خبره. وی څو؟ وی الله تعالی ما ته وفرمایل چې چا د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح وکړه، چا چې د دوو مسلمانانو منځ کې روغه راوسته،
چا دې د چې د دوو مسلمانانو زړونه یو بل سره یو کړل، چا چې د دوو مسلمانانو زړونه یو بل سره وتړل، کومو مسلمانانو چې د خپل زړه نه خیره او زنګ او د دشمنۍ عداوت او لرې که ختم که او بل مسلمان رور سره روغه وکړه، نو دک خلق به ډایرک الله تعالی جنت ته بې حسابه بې کتابه بوزي. کله چې دا خبره وشوه نو عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسول ماله اجازت راکړه چې زه ورشم او زما بابا جان به په انتظار ناست چې هغه ته دا جواب ورکم. عائشه رضی الله تعالی عنها لاړه او خپل کله چې پلار په انتظار ناستو وی ها عائشه رالی وی او بابا جان رالم وی تپوس ته وکوي او بابا جان تپوس نو کو وی عائشه نبی علیہ السلام سو وی نبی علیہ السلام داسې وی چې کوم دوه مسلمانانو په آپس کې یو بل سره روغه وکړه یا چا د دې په دې روغه کې منډه تړلو والا د دوه مسلمانانو روغه راوستا، دغه خلق به الله تعالی به حساب به کتابه جنت ته داخلي او جنت ته بیلیږي. زما عزت مندو چې دا خبره څنګه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واورید نو په جړا شو. عائشه رضی الله تعالی عنها اوخ کې اوچي وای بابا جانا دا خو د خوشحالي خبره ده، تا خو ټول عمر د خلکو روغي کړی دي، تا خو ټول عمر خلکو سره احسانات کړی دي، تا خو ټول عمر خلک ماف کړی دي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده، تاسو ولې جاړئ چې خو ډیر وجړل او خو ډیر دی په دې خبره باندې خپل زړه سپک کو. نو عائشه ته د کاغذ یو طرف ته ګوري او زه د کاغذ دواړو طرفو ته ګورم. په یو طرف خو تا ته نبی علیہ السلام سنا وکړه چې کم مسلمانان دورونه روغی، کم مسلمانان د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راولي، کم مسلمانان یو بل ماف کوي یو بل سره روغه کوي، نو دا خو به ډایرک جنت ته ځي. خو دا بل مخ دې نه دی کتلی کم مسلمانان چې د دوو مسلمانانو په منځ کې خفګان پیدا کوي، کم مسلمانان چې یو بل سره روغه نه کوي، کم مسلمانان چې یو بل سره اتفاق نه کوي، نو دغه خلق به بیا ډایرک جهنم ته ځي. نو زما عزت